ولكن يؤخرهم لكن هغه مهلت ورکوي دوی ته الى اجل مسمى وقت مقرر پورې. فاذا جاء اجلهم بهر کله چې راشي مقرر وخت دوی لا يستاخرون ساعه نرستو پاتې نشي دوی یو ساعت ولا يستقدمون او نه وړاندې لاړ شي تقدیم او تاخير پکې نه کېږي وخت مقرر دی. ويجعلون لله او دوی مقرري الله لپاره ما هغه څه يكرهون چې دوی نه خوښوي ځان لپاره نه خوښوي الله تبارک وتعالى طرف ته منسوب کوي. وتصف السنتهم وتصف بيانوي السنتهم لسان مفرد جبته السنتهم جمد السنه بلسان جمد السنتهم جبد دوی كذب دروغ خبره ان لهم الحسنى چې دوی لپاره ښه حال دی دا دروغ مو چیرې نحن ابناء الله واحباؤه نعوذ بالله ومن الله جل شانه زامن یو او الله جل شانه مقربین یو او موږ د انبیاء کرام اولاد یو او لن تمسنا النار الا اياما معدودات موږ یو سورج عذابي د موږ عذاب نشي کېدی ځکه موږ الله تعالی خاص خلق دا دروغ هم پکې وي. لا جرم لازمي خبره ده ان لهم النار چې دوی لپاره دوزخ دی وانهم مفرطون او دوی به وړاندې کېدي شي د دوزخ ته. ولو يؤاخذ الله الناس او كتروني سي الله جل شانه خلق بظلمهم فوجد ظلم دوی ما ترك نطريبا ندي عليها فذمك من دابه سخذدون کی سيزو ولكن يؤخرهم لكن هغه مهلت ورکوي دوی ته الى اجل مسمى تر وخت مقرر پورې. فاذا جاء بهر کله چې راشي اجلهم مقرر وخت دوی لا يستاخرون ساعه رسل وقات نشي دوی یو ساعت ولا يستقدمون او نه وړاندې لاړ شي. ويجعلون او مقرر دوی لله الله دپاره ما هغه يكرهون چې دوی نه خوښوي. وتصف او بيانوي السنتهم جبد دوی كذب درو خبره ان لهم الحسنى چې دوی لپاره ښه حال دی. لا جرم لازم خبره ده ان لهم النار چې دوی لپاره دوزخ دی وانهم مفرطون او دوی وړاندې کېږي دوزخ ته. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله تبارك وتعالى د مشرکینو په شرک باندې دا غوي مذمت بیان فرمایل چې الله سبحانه وتعالى دوی ته کوم رزق ورکړی دی په هغه رزق کې دوی د غیر الله لپاره د الله نه ما سوا نور مخلوق لپاره چې دی باقي کې برخه او حصہ مقرري دا څومره لوی ظلم دی. ضرور به تاسو نه دي تاسو کېږي چې کوم افتراء او دروغ تاسو ځان نه جوړوي او دویم په دې باطل عقیده باندې رد فرمایل چې دوی د دوی د عقیده و چې الملائکه بنات الله د فرشتي د الله لونه دي نعوذ بالله او ځان لپاره ځامن خو خیر الله تبارک وتعالى طرف ته د لونو نسبت کوي او دوی د خپل باندې چې کله زیری ورکړي شي چې ستا په کور کې لور د وشوه نو د غم نه ډک شي مخونه تک تور شي او سوچ کوي چې دا ژوندۍ خفقو کنه دغه ذلت سره دا برداشت کو ژوندۍ پریدو. حالانکه دا مشرکانه کافرانه سوچ او فکر دی. وکړ خدا و چې الله رب العالمین پر رحمت باندې دي خوشاله شوی او د لونو صحیح تعلیم او تربیت او پرورش کړي وي او باقي باندې جنت ګټلې وي یو نیک او صالح او پرهیزګار نسل مخکې چلولې وي. نو پسې د دې چې دوی د غم او د خفګان اظهار کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې ډېر بد دي هغه فیصله چې کوم دوی کوي. او اوس دوی ته دا تنبیه فرمایي چې الله رب العالمین خو دومره حلیم ذات دی رحیم او کریم ذات دی لطف او کرم والا ذات دی کچري دی د تاسو په دې ظلم باندې تاسو په دې ګناهونو باندې تاسو په دې نافرمانی باندې گرفت کولې نو تر اوسه پورې په دې مقدس مکه باندې یو خوځیدون کې شی یو زیرو شی هغه ژوندۍ نو پاتې شوی. الله تبارک وتعالى چې د مهلت درکې بار مقدر کوي چې تاسو هغه طرف ته رجوع کړئ او چې کله دا نیټه مقرره وخت مقرر شي راشي نو بیا یو ساعت د پاره چې د مخکې کې دي شي او نرسته کې دي شي او د الله تبارک وتعالى طرف ته دوی هغه مقرري چې کوم ځان ته نه خوښي او بیا په خپل جواب باندې داسې دروغ او کذب بیاني او داسې الزامات لګي چې زموږ د اعمال دا ښه اعمال دي په دې باندې موږ آخرت کې چې اجر ملاوي دي. الله تبارک وتعالى فرمایي چې نه دوی به یقینا لازما بدوی په دې اعمال سره جهنم ته داخلي. ولو يؤاخذ الله او کچری اونسي الله جل شانه الناس خلق بظلمهم فوجد ظلم دوی ظلم څه شي دی ټول نړۍ ظلم چې دی هغه ان الشرك لظلم عظیم شرک دی. شرک هغه شرک د الله تبارک وتعالى په ذات کې وي هغه په صفاتو کې وي د الله تبارک وتعالى سره چې کوم قسم شرک وي دا ان الشرك لظلم عظیم. نو والکافرون هم الظالمون اصل شرک اصل ظلم چې دا شرک دی او اصل ظلم او کفر دی. بیا دا غینه بعد چې څومره کم کس د الله تبارک وتعالى ورکړي شوی صلاحیتونه غلط ځای کې استعمالي او بدل ځای کې استعمالي الله رب العالمین تعالی مال ورکی دولت ورکی علم ورکی عزت ورکی او دا شانتي الله تبارک وتعالى تعالی لا سنا استرګي حس روغ ورکی دغه قوتونه او طاقتونه چې کله په باطل ځای باندې استعمالي کې دا ظلم دی. ظلم تعریف هم دا دی وضع شیء فی غیر محله کې خودل دی یو شی په داسې ځای کې چې هغه ځای دغه لپاره جوړ نه نو څنګه چې دا ټول مخلوقات اسمانونه د کزمکه د لاندې برا چې د څومره د کائنات ذره ذره ده دا د انسان د خدمت لپاره پیدا دي او انسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خالصتا د الله رب العالمین د عبادت لپاره پیدا دي او دا انسان چې کله د الله تبارک وتعالى عبادت پرې دي دنیا په سولېږي
دنیا چې دا خپل محور او مرکز وګرځي. دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. اے الہ العالمین دا دنیا موږ لپاره لوی سیز ونه ګرځي، لوی د غم سیز موږ لپاره دنیا ونه ګرځي، او زموږ د علم محور او مرکز د دنیا ونه ګرځي. ځکه چې حب الدنيا رأس كل خطيئه، د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده. چې کله انسان د دنیا په محبت کې مبتلا شي نو بیا هر ګناه ته غاړه ږدي. دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا د محبت نه پناه غوښتې ده، د مال محبت نه پناه غوښتې ده. ارشاد فرمایي چې د هر امت لپاره یو فتنه او زما د امت فتنه چې ده هغه مال دی. او بیا فرمایي فوالله للفقر اخشى عليكم، زما د الله ذات باندې قسم زه په تاسو باندې فقر او فقیر نه یریږم، ولكن اخشى عليكم ان تفسدوا الدنيا، زه دې خبر نه یریږم چې په تاسو باندې دنیا فراخه کړئ شي. فتنافسوها كما تنافسوها واهلككم كما اهلكتهم، چې څرنګه تاسو د مخکینو خلکو باندې دنیا فراخه کړې شو، هغوی د دنیا په محبت کې گرفتار شو، تاسو هم په شان د دنیا په محبت کې گرفتار شئ او هلاک شئ. دې خبر نه یریږم. نو لهذا ظلم وایي دي ته چې کوم قوتونه صلاحیتونه الله تبارک وتعالى کوم مقصد لپاره ورکړي هغه بل ځای کې استعمال شي. نو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فجرئ كل شيء الله جل شانه خلق ووجد ظلم دوی ما ترك عليها من دابه، ما ترك عليها نو پرې باندې دې په دې ځمکه باندې من دابه څه خوځیدونکي سیز یو جاندار سیز په دې مقدس ځمکه باندې پاتې نشي. ځکه دا دنیا د دې کافر او د مسلمان، د مشرک او د موحد او د متبع سنت او د بدعتي او دا شانتي د مخلص او د منافق او د نیک او د بد، تقوادار او سیاهکار، پرهیزګار او بدکردار، د دې ټول مجموعه ده. د دوه مجموعې هم دي، خیر او شر دا دوه برابر چالي، او همیشه د شر او د کفر د فسق او د بدو خلقو کثرت وي. الله تبارک وتعالى د هغې باوجود الله جل شانه حلیم ذات دی، دا نظام چلی د دنیا. که چېرې داسې په هر ظالم او په هر کافر باندې عذابونه راتلل او هغې ختمولې نو بیا د دنیا نظام هم ختمېدو. او بیا که چېرې دا کافران او ظالمان ختمولې ورسره د مسلمانانو د ټول انسانان به ختمېدل، او بیا په دې مقدس ځمکه باندې د یوازې د مسلمانانو ژوند پورې مقصد نه پاتې کېدو. او چې کله انسانان ختمېدل نو ورسره د ټول مخلوقات زیرو چې څومره څه دا به ختمېدل. نو الله تبارک وتعالى امتحان په تور باندې دوه سلسلې جاری ساتي تر قیامت پورې، خیر او شر، مؤمن او کافر، مشرک او موحد، ظالم او مظلوم، نیک او بد، ټول به یو ځای روان. خو کامیاب خلک هغه دي چې هغوی د حق ملګرتیا وکړي.